چې دا مدارس چې الله موږ ته په لاس راکړي دي او په دوی کې موږ ته دغه علوم راکړي دي نو دا تش علوم نه دي د علم مطابق عملی زندگی دا هم لازمه ده یوه ته موږ تعلیم وایو بل ته موږ تربیت وایو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمی انما بعثت معلما ذو استاد بل ځای فرمی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق دغه علم مطابق په تاسو ته عملی زندگی هم درکوم چې هغه اخلاق هم درکې راشي نو په دغه اعتبار سره الحمدلله موږ یو تحریک یو جهد مسلسل یو او موږ ته خپلو اکابرنا چې کوم شی په میراث کې حاصل شوی ده عام دغه دوه شیونه دي یا قومي او اجتماعي او مملکتي نظام لپاره جمعیت علما قائم کړی ده او یا د اسلام علومو لپاره مدرسه قائم کړی ده او بیا صرف نظریه نه ده راکړې د هغې نظریه سره یې موږ ته منهج هم ښودلی ده رویې هم راته ښودلی ده چې په دغو رویو سره به تاسو د خپلې نظریې خدمت کوئ چې دا رانه دایم شي په اجتماعي ژوند کې دا برکات وي چې ما رایې غلطه وي خو بل رایې به صحیح وي یا به د بل رایې صحیح وي یا به یو رایې وایي بل به بله وي خو چې دا مجتمع شي نو بیا یوه روغه رایې ته راوځي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمي چې ما ته به کله نوې مسله رامخته شوه نو ما به اول د هغې حل په قرآن کریم کې غوښته زه به ناکامه شوم حل به مې نه شوی رایستی بیا به مې د نبي علیه الصلاة والسلام په زندګۍ کې د هغې حل غوښته بیا به زه په هغې کې هم ناکامه شوم بیا به مې د خپل اهل الرای عابدین و زاهدین دا به مې راغونډ کړل او بیا به مې د دوی رایه واخیسته هغه چې په کومې رایې باندې متفق شول هغې مطابق به ما امر صادر کړ دغه روایت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مروي په اضافه د دې چې ما به د ابوبکر صدیق په زندګۍ کې حال دغه روایت له حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم مروي ده او په یوې اضافه سره چې عمر په زمانه کې د حال او چې پیدا نه کړ بیا به دا مشران راوښتل اصحاب الرای به جمع کړل عابدین و زاهدین چې په ماحول کې ټول تکړه تکړه خلک وو کله هغوی رای باندې اتفاق او حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته خو نبي علیه الصلاة والسلام براه راست فرمیلی دي چې په خپل انفرادي رای به فیصله نه کوي مشورې سره نو دغه نعمت چې الله تعالی موږ ته کوم راکړی ده یا د جماعت په صورت کې یا د مدرسې په صورت کې دې به حفاظت کوو دا ستړیا غواړي خو دغه ستړیا دې پر اول شی اوس امام بخاري خو ابتدا د کتاب له کتاب الوحی نه کوي نو په کار خدا و چې په ترجمه الباب کې د وحی په حواله سره یو حدیث نقل کړی وی لیکن دا ابتدا کوي انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها اخلاص او اخلاص ضرورت اوس چې اخلاص څومره زیات دي عمل به دومره درونی پته لګي به درونی که اخلاص کم وو پته لګي به سپکی نو په اول کې درته وویل چې نیت ټیک کړئ او الله رضا ځان مقصود بوله او په اخر کې درته وویل چې وندع الموازین القسط لیوم القیامه
وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن چې بیا وته لکېږي هم ده چې څومره د اخلاص مضبوط وي په الله د باور زیات وي عمل به دومره درونی او چې څومره د باور به کم وي نیت خراب وي نو بیا به تعالی هم دومره سپکوي الله مونږ ته درنی کی الله مونږ ته اخلاص پیدا کی ایمانونه مونږ الله تعالی قوي کی او الله تعالی دغه مدارس او دارالعلوم حقانیه دغه ستر او تازه لري داسې د آباد لري او د علم رڼا د همیشه لپاره صدق ادارې کې الله بل وساتي ډېر مننه واخر دعوانا